الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. باب قول الله تعالى عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. درود شریف و الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. د بخاری شریف ابتدا د دې حدیث نشوي دا انما الاعمال بالنیات، او اخیری باب امام بخاری رحمت الله علیه مسما کړی دی په وندع الموازین القسط لیوم القیامه باندې. د امام بخاری رحمت الله علیه مقصد پدې کې دا دی چې کوم یو عمل انسان کوي پاغي کې نیت له اعتبار دی. کچرته نیت صالح وي نو عمل به صالح وي، دا الله رب ذوالجلال په دربار کې به قابل قبول وي. او که عمل صالح نه وي، فاسد وي، ریاکاری باندې مبني وي، په دکلاوي باندې مبني وي، نو عمل دا الله په دربار کې قابل قبول نه دی. ځکه دا دنیا چې دا دې ته عالم ناسوت ویلی شي د تصوف په ژبه کې. عالم ناسوت مطلب دا دی چې اربع عناصر مجموعه په دې کې چې انسان کوم یو عمل کوي د دې یو باطینی شکل دی، کاغه نیک عمل وی او که بد عمل وی. عالمی ملکوت عالمی غیب تاغه منتقل کیږي او هغه طرف ته متعدی کیږي. یعنی که یو انسان نیک عمل کوي نو په عالمی ملکوت عالمی غیب کې به هغه ته مثبت نتیجه او خپل جزا ملاویږي. که یو انسان په دې دنیا کې په دې عالمی شهادت کې په دې عالمی خلق کې په دې عالمی ناسوت کې بد عمل کوي، بد عقیده ساتي، نو په عالمی ملکوت کې په عالمی غیب کې دا هغې بده سزا او بده منطقي نتیجه به دته چې کوم دی ملاویږي. امام بخاری رحمت الله علیه مبارک په 16 کال کې بخاری شریف لیکلی دی او د صحیح احادیثو التزام پکې کړی دی. خو د دې باب نه مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه په پیرق دوالو باندې بالخصوص په معتزله باندې رد دی. لکه معتزله وی چې د اعمالو طول نشته، لکه اعمال دا اعراض دي او د اعراضو د پاره اصول دادي چې الاعراض لا تبقى زمانین. لکه د اعراضو د پاره دوام او استمرار نشته. دا د معتزله دلیل دی. دویم دلیل د معتزله دا دی چې د ناپ تول یعنی تله د میزان وای زکه نشته، اعمال تلل زکه نشته چې الله جل جلاله ته په علم ازلی سره
په علم ازلی په علم قدیم سره الله جل جلاله ته د هر انسان منطقي نتیجه پته ده چې دا انسان جنتی دی او دا دوزخي دی. نو بیا د اعمالو ټول ته څه ضرورت پاتې شو؟ دا د معتزلو طرف نه په اهل سنت والجماعت باندې اعتراضات دي. لیکن د اهل سنت والجماعت د طرف نه جوابات دادي. یو جواب خدا دی چې قرآن په دې باندې ناطق دی، قرآن په دې باندې دال دی. الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. په ورځ د قیامت باندې موږ به نسب کو، قائم بکو داسې د انصاف تلی چې هغې باندې به موږ ناب تول کو، د خلکو عملونه به پې تلو. او قرآن بل ځای دی القرآن یفسر بعضه بعضا والوزن یومئذ الحق. او بل د جمهورو د طرف نه د اهل سنت والجماعت د طرف نه بل جواب دا دی چې هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه روایت دی. عبدالله ابن عباس سے فرمائی چې کوم اعمال سره کوي ان کان خیرا و ان کان شرا، که نیک اعمال وي که بد اعمال وي، دې له به الله پاک په ورځ د قیامت باندې جسم ورکي، دا به مجسم شي. د نیک اعمال به ځان لا ښکلی مزین شکل وي، د بد اعمال او د بد عقیدې به بد شکل وي. نو لہذا او دا خبره د ممکناتو نه ده او الله تعالی په هر ممکن سیز باندې قادر دی. دا خبره د ممتنعاتو نه ده. او بل د اهل سنت والجماعت د طرف نه جواب دا دی چې دا وزن د اعمالو ځکه حق دی چې الله جل جلاله بندگانو ته وښیي چې ستا دا عمل دی، اپنی ہاتھ کا کیا ہوا خپل لاسا او ګل لاسا، ستا دغه عقیده ده، صحیح عقیده ده او صحیح عمل دی. د آمنو وعملو صالحات مصداقی، د آمنو وعملو الصالحات مظهری، ځکه ته د جنت مستحقی. او چې کم بد عقیدې والدي یا بد اعمال والدي نو هغوی ته به الله پاک وښیي ستا بد عقیده وه او اعمال دی بدو، ځکه ته د جهنم مستحقی، موږ په چا باندې ظلم نه دی کړی. او بل جواب د اهل سنت والجماعت د طرف نه دا دی چې دا کرامن کاتبین دا هو عمل لیکي که نه، لہذا یکتبون ما یفعلون، دوی چې کوم دی عمل لیکي، نو لہذا په ورځ د قیامت باندې کرامن کاتبین بم په انسان باندې گواهان وي. الغرض تله د اعمالو دا شرط وزن شرط. کله چې ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، اوس دی کتاب تراشی من با نسب کو یعنی قائم بکو الموازین موصوف او بالقسط صفت دا سے تلی د انصاف لیوم القیامه یعنی لحساب یوم القیامه. کلام تعلیلیه شي نو حساب عبارت په حسب د مضاف سره دی، یعنی لحساب یوم القیامه په ورځ د قیامت د حساب کتاب د پاره به منګ دا ستلی د انصاف قائم کو چې د انسانانو اعمال هغه سزا او جزا دا ټول به تللی کیږي، یعنی نیک اعمال او بد اعمال به تللی کیږي. دا غیر پس به الله تعالی دوی لا جنتونه ورکوي، څوک د جنت مستحق وي، چاله به دوزخونه ورکوي. اوس دلته اعتراض واردېږي چې تله د میزان خو یوه ده او دلته موازین جمع راغلی دی، ځکه میزان واحد دی او موازین جمع ده. نو د دې جواب مختلف اقوال دي. بے راجح قول لرازم د اهل سنت والجماعت چې کم راجح قول دی هغه لاخره کې لازم. یو قول دا دی چې د انسانانو اعمال اصناف جدا دي، لہذا د هر صنف عمل د پاره به په ورځ د قیامت باندې الله جل جلاله ځان ځان له تله چې کوم دی نسب کی او په هغې باندې به اعمال تلي. او بل جواب دا دی چې دا راجح دی او په دې باندې مفتی اعظم او زړه مطمئن کیږي چې دا تله یوه ده، تله د میزان یوه ده، خو دې دپاره چې د جمع الفاظ استعمال شو
دا د پاره د تعظیم چې دا تله دا خدا ډیر لویه تله ده دا ډیر عظیمه تله ده او دارنګي په مفرد باندې د جمع اطلاق په قرآن کې راغلی دی کذبت قوم نوح المرسلین د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام تکذیب وکړو نو نوح علیه السلام خو یو رسولو اول ته مرسلین جمع راغلی دا خو پته ولګېده چې نوح علیه السلام اولو العزم پیغمبرو نو دا د هغوی عظمت شان ته پکې اشاره ده نو دلته دا کم چې ما نحنو فیه دی موازین نو تله د میزان دا ډیره لویه تله ده کله چې تله د میزان الله تعالی پیدا کړه ارشاد الساری دا حدیث شریف به ترتیب ذکر کړي دو احادیث چې فرشتو الله ته سوال وکړو چې یا الله موږ ته تله د میزان وښایه نو چې تله د میزان ورته وښودل الله تعالی نو د هغې یو چابړی د نیکیو د نیکۍ چابړی به ښي طرف ته وي او یو د سیئاتو د هغې چابړی به ګس طرف ته وي نو د هغې یو چابړی کومه چې د میزان تله ده دا د اوه ځمکې اوه اسمانونه پکې راځي نو فرشتو عرض وکړو چې یا الله اے الله جل جلاله د چا اعمال به څومره وي دومره اعمال د چا کیدی شي چې دا تله د میزان ډکه کړي نو رب ذوالجلال ورته وفرمایل ارحم الراحمین اکرم الاکرمین د اویو میندو نه چې زیات مهربانه دی واجب تعالی جل جلاله چې اصل سیز ملتفت الیه بالذات ملحوظ بالذات زما رضا ده چې د چا نظر راضي شمه د کجوري په یو ټوکړه باندې به تله د میزان ولډکه بل روایت شارحینو د بخاری شریف ذکر کړی دی چې داود علیه السلام د الله په دربار کې سوال وکړو چې یا الله دا تله د میزان خو ماته لږه وښایه که نه نو رب ذوالجلال چې ورته تله د میزان وښودله حضرت داود علی نبینا علیه الصلاة والسلام بېهوشه شو چې هغوی مبارک کله بېهوشه شو کله په هوش کې رالو نو رب ذوالجلال ته تپوس وکړو چې ته ولې بېهوشه شوې و اله العالمین دا تله د میزان دا یو چابړی د حسناتو خو دومره غټ دی چې په دې کې اوه ځمکې اوه اسمانونه راځي هغه ارضین او سماوات په دې کې ټول سما کېږي ټول په دې کې راځي نو دومره نیک اعمال د چا کېدی شي الله تعالی ورته وفرمایل چې اے داود علیه السلام اے زما اولو العزم پیغمبره اصل سیز زما رضا ده او چا چې زما رضا ده پاره دا کلمه ویلي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو تله د میزان به ولا په کلمه شهادت باندې ډکه کړم او بیا په دې باندې د شارحینو د بخاری هغوی حدیث شریف ذکر کړی دی حدیث د بطاقی چې ورځ د قیامت شي الله جل جلاله به په عرش معلا باندې ما یلیق بشانه جلوه پروز شي د ابهام و تفهیم د پاره خاتم النبیین رحمت دو علم تاجدار ختم نبوت صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لہذا الله جل جلاله عرش معلا باندې د خپل شان لایق ما یلیق بشانه جلوه پروز شي آدم علیه السلام ته به وایي چې تله د میزان څه ودرېږه ستا د بچو ستا د اولاد اعمال تللی کیږي لہذا ادرېږه ورته دوی په دې کې به یو کس داسې وي چې د هغه ننن مې سجلات هغه به د ګناهونو وي ننن مې سجلات او یو سجله یو رجسټر به حد نگاه پوری وي حد نگاه پوری یعنی څومره چې د انسان نظر رسی دومره ګناهونه به کړي وي وایي دا به چې ناب طول وشي نو حکم به وشي چې دا سړی جنتی دی بیا به الله جل جلاله رحمت په جوش کې راشي چې تاسو د دې انسان یو نیکی ما سره شته تاسو د ده دا نیکی حسنات او سیئات دوباره وتلی دوباره وزن کوي لہذا بیا چې نیکی وتلی هغه حسنات یې وتللی شي او سیئات نو الله جل جلاله به فرشتې ته حکم وکړي چې د ده یوه ټوکړه د بطاقه ده بطاقه د کاغذ وړې ټوکړې ته ویلی شي بطاقه
نو هغه به د نیکۍ د حسناتو په تله کې واچولی شي نو د نیکۍ تله به درنه شي. نو دا اصول دي د تلې د میزان چې کومه تله درنه شي هغه بره خیږي. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. او کومه تله چې سپکه شي هغه لاندې راځي. د تله د نیکۍ چې د دې انسان درنه شي الله به حکم وکړي جل جلاله وعم نواله چې دا انسان جنت ته بوځي. دا به از روی تعجب وي چې یا الله ما خو دومره ګناهونه کړي دي چې ټول عمر مې ګناهونو کې تیر کړی دی. ننن مې سجلات ننن مې رجسټرز حد نگاه پوری دا زما د ګناهونو دي او زه جنتی شوما. دا څه ماجرا ده، دا څه فلسفه ده، دا څه پیش منظر دی. الله تعالی به ته حکم فرمایي ارحم الراحمین اکرم الاکرمین چې ستا یو دا بطاقه ما سره وه، یو امانت چې هغه ایمان دی، هغه دا کلمه ده چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تو ګوره دا تله د میزان چې دا نو دا ډېر لویه تله ده. رب ذوالجلال فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. موږ به نصب کو یعنی قایم بکو او بدرو داسې تلې القسط د انصاف لیوم القیامه په ورځ د قیامت باندې. اوس الموازین موصوف دی موصوف او القسط صفت دی. نو دلته اعتراض واردېږي نحوی اعتبار سره چې د موصوف او صفت په منځ کې مطابقت او موافقت شرط دی. شرط چې کوم دی موجود نه دی، مفقود دی. ځکه چې الموازین جمع ده موصوف دی او القسط صفت دی مفرد دی، لہذا موافقت نشته. نو د هغې جواب هغه علماء کرامو کړی دی د نحوی په رڼا کې چې القسط مصدر دی مصدر او مصدر د اسماء اجناس نه وي او د اسماء اجناس دپاره اصول دا دي چې اطلقوا علی القلیل والکثیر، یعنی په لږ په قلیل او کثیر باندې د دې اطلاق کیږي، په لږ او په ډېر باندې. نو لہذا او یا دلته کې چې کوم دی عبارت په حذف د مضاف سره دی. یو جواب دغه علماء کرامو ذکر کړی، بلکې د بخاری شریف هغه شراحو او بل دا دی چې وندع الموازین ذوات القسط لیوم القیامه. ذوات القسط ذوات دلته کې محذوف دی. اوس دا لام چې دی دا یا په معنی د فی دی او یا لام تعلیلیه دی. که په معنی د فی شي نو لہذا حذف ته ضرورت نه راځي، او که د تعلیل لپاره شي نو عبارت په حذف د مضاف سره دی، یعنی لحساب یوم القیامه. وان اعمال بنی آدم وقولهم توزن. دې ځای نه امام بخاری رحمت الله علیه مبارک خپل عقیده ذکر کوي د اهل سنت والجماعت، د ماتوریدیو او د اشاعرو. لکه اهل سنت والجماعت خو منحصر دي په دې دوو کې، ماتوریدیه او اشاعره، چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې اعمال او اقوال به تللی کېږي. دای خپل عقیده اعمال به هم تللی کېږي او اقوال به هم تللی کېږي. نو ځکه فرمایي چې وان اعمال بني آدم وقولهم توزنو، اعمال د بني آدم او اقوال د بني آدم دا ټول به تللی کېږي. وقال مجاهد القسطاس العدل. دا وزنو د القسط د مناسبت د وجنا امام بخاری رحمت الله علیه لغوي تفسیر کوي. کله کله لغوي تفسیر شروع کی، کله کله فقهي تفسیر شروع کی. نو په دې ځای کې امام بخاری رحمت الله علیه لغوي تفسیر کړی دی، ځکه چې القسط هم انصاف ته ویلی شي، عدل ته، او د دې په مناسبت سره القسطاس راوړو نو لہذا القسطاس هم عدل ته ویلی شي. او مجاهد صاحب دا څوک دی؟ دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاگرد دی او یو لوی محدث دی، مفسر دی. بالرومیت په رومیه ژبه کې القسطاس په کسرې سره او په ضمې سره دواړه په لغت کې مستعمل دي. القسطاس القسطاس خو د دې معنی د عدل عدل. بالرومیت په رومي ژبه کې، یعنی رومي خو چې کوم دی عربي ژبه نه ده. او دلته اعتراض واردېږي چې قرآن خو الله جل جلاله په عربی کې نازل کړی دی
او پدې کې عجمی لفظ راغی، نو د دې جواب علماء کرامو محدثینو شارحینو ذکر کړی دی چې اسلوب د قرآن عربي ده او که چیرته فصیح لفظ د عجمی اغم په قرآن کې راشي نو دا مخل بالفصاحت نه دی. بیا ذکر کوي ویقال القسط، چې القسط څه شی دی؟ دا مصدر دی. المقسط دا مصدر د مقسط دی. او دلته مې اعتراض واردېږي چې مقسط خو د باب افعال نه دی، دا خو ثلاثي مزید پیهی دی او د دې مصدر اقساط راځي. اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط. نو د مقسط د دې اسم فاعل ثلاثي مزید پیهی مصدر اقساط راځي، نو القسط تا د المقسط مصدر ویل غلط دی. نو بیا د دې اعتراض جواب علماء کرامو کړی دی چې دا عبارت هم په حذف د مضاف سره دی چې القسط مصدر المقسط، چې د القسط دا مصدر دی، د المقسط چې اقساط کم مصدر دی دا داغي مصدر دی. خدا د قرآن انداز کی قرآن انداز هم دا دی چې القسط ثلاثي مجرد استعمال شي نو په معنی د ظلم سره راځي، په معنی د ظلم سره او په معنی د جهالت سره راځي. قرآن مجید کې دې استعمال شتا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، او چې کله د ثلاثي مزید پیهی نه استعمال شي نو په معنی د انصاف سره راځي. واما المقسطون. اوس آخری حدیث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دا حدیث عن دی، یعنی عن پکی ذکر دی. عن ابي هريره حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعه. خود محدثینو په دې خبره باندې اتفاق دی چې بخاری شریف کې حدیث عن راشي دا بل اتفاق صحیح دی، د محدثینو په اتفاق دی. نبی علیہ السلام فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اول د دې ترکیب باندې ځان پوهه کړئ. کلمتان موصوف، حبیبتان صفت، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث. موصوف سرد صفات ثلاثونا بالترتیب، دا خبر مقدم شو، دا خبر مقدم شو. او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا مجموعه ولا مبتدا مؤخر شو. نو ګوره علم بلاغت علامہ یوسفی سکاکی رحمت الله علیه فرمای چې کوم انسان علم بلاغت نه ویلې هغه د قرآن د تفسیر نه او د احادیثو د تشریح نه ځان ساتي ورنه گمراه بشي. علم بلاغت باندې چې چا عبور نه وي حاصل نو د علم بلاغت دا قاعده دا د قائم زیدون د قبیله نه دی، یعنی خبر مقدم دی د څه دپاره؟ تشویقا لذکر المبتدا، تشویقا لذکر المبتدا، یعنی د مبتدا اغا مبتدا اهمیت د سامع په ذهن کې د راسخ کولو د پاره او د کینولو د پاره مقدم کړي. او بل فلسفه دادا چې پدې کې حصر دی، حصر د کله چې خبر په مبتدا باندې مقدم شي نو مبتدا یعنی مسند الیه په مسند کې محصور کېدل دا مراد متکلم وي، مقصود متکلم وي. لکه مثلا زید قائم، نه قائم زید،
نو دا زید منحصر دے پا قائمون کی مراد متکلم دا دین دا دے نو دلتا کی گورا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر او کلمتانی سرد صفاتی سلاسونا بالترتیب دا خبر مقدم شو نو دا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دلتا بسنگ راشی حصر دا مستد الیہی پا مسند کی یعنی قائل دا سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم دا منحصر دے پا دا اللہ تعالیٰ پا محبوبیت کی سوک چی دا زلنا پا اخلاص باندی دا رب العالمین دا رضا دا پارا دا دو کلمات ہوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لہذا دا دی قائل منحصر دے پا حبیبتان الرحمن کی یعنی دا اللہ محبوب دے یعنی حبیب صیغہ صفت مشبہ دا پا معنی دا مفعول دا محبوب سر دا او دی دویم صفت سر حصر بسنگ وضاحت شی اگا دا چی قائل دا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگا منحصر دے پا خفیفتان علی اللسان کی یعنی سوک چی دا کلمہ ہوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا دی قائل بانی با حس سقل نوی دا دا پا جبا بانی با دا آسان یعنی خفیف علی اللسان کے دل دا دن پارا منحصر دی یعنی قائل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم منحصر دی پا خفیفتان علی اللسان کی امدارنگی دی دریم صفت سربا دا حصر تشریح سنگشی ابداشی چه سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا دی قائل منحصر دے ثقیلتانی پی المیزان سرا یعنی سوک چی دزرد صدقنا اصل سیس پہ کرو جکنم کا قیام رب استا رضا دا پارا پا محبوب درود سلام رب استا رضا دا پارا نو قائل دا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اغا منحصر دے پا ثقیلتانی فی المیزان سرا یعنی پا تل دا نیکی بردد رنوی کلمی لگی دی خو لیکن تل دا نیکی کدار لیوی پیدا ورکی اس کلمتانی دا اصل کی دا کلامان دی سبحان اللہ و بحمدہ او سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ زا یو کلام شو سبحان اللہ العظیم بل کلام شو او دل دورت دا اللہ حبیب خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ورتا کلمتان ویلی دی نو دا دس دے لکا کلمہ شہادت اطلاق چی پا کلام بانی کی گورا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدو و رسولو کلام دے کنا مرکبی مفید دے مرکبی تام دے لیکن دا کلمی اطلاق پہ شوے دے نو دارنگی دا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دا کلامین دی او پا کلامین و بانی دا کلمی اطلاق شترے پا شریعت کی دا چے کم دے مستعمل لے او دا علم بلاغت پا جبا کی دیتا ذکر دا جز مراد تینا کل دیتا مجاز مرسل بھی لیشی ذکر دا کل مراد تینا جز ذکر دا جز مراد تینا کل دا مجاز مرسل شو دیکھ زان لا فصاحت و بلاغت تے گوری حبیبتانی دا صغر صفت مشبہ دا او پمانہ دا محبوب دا نمانہ بداشی کلمتانی دا سے دو کلمی موصوب تے کنا دا سے دو کلمی حبیبتانی للرحمن یعنی محبوبتانی للرحمن چا اللہ جل جلالہ تا دیر محبوبی دی او دیر پسندی دی او دیر ورتقوخی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا درے صفات چی ذکر کری دی دائی دا انسان دا فطرت مطابق ذکر کری دی دا فطرتی انسانی ترجمانی کری دا خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گورا انسان دا غواری چی زدی دس عمل اکم چی اللہ تا محبوبی اے دا ہر انسان دا فطرت دا تقاضا دا کنو دا ہر انسان پا فطرت کی دا خبر اللہ پاک
اخو دی دا چې زه داسې عمل وکما داسې عقیده اوساتما چې الله جل جلاله ته محبوب وي. نو الله حبیب فرمایل حبیبتان الی الرحمن دا داسې دوه کلمې دي چې دا الله ته محبوب دي. او بیا هر انسان غواړي چې کوم عمل زه کومه دا دی آسان وي. هر انسان غواړي سهولت غواړي. د انسان فطرت دا دی دا سهولت پسند دی. نو الله حبیب فرمایل خفیفتان علی اللسان داسې دوه کلمې دي چې په ژبه باندې مسانی دي. داسې محنت غواړي هو یو پیرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په ژبه باندې خفیف دي په ژبه باندې اسانی دي. او دریم نمبر د انسان فطرت دا غواړي د انسان زړه دا غواړي چې زه دې داسې عمل وکما او داسې عقیده دې وساتما چې تله د نیکۍ مې درنه شي زما د حسناتو پړله دې درنه شي. نو لہذا د هغې دپاره ثقیلتان فی المیزان دا ذکر سبحان الله. سبحان کې درې احتمال دي. محب الله بهاری رحمت الله علیه په سلم العلوم کې د دې مکمل وضاحت کړی دی او ډیر تفصیل صاحب د مولا حسن صاحب د قاضی مبارک هغه په مولا حسن کې او په قاضی مبارک کې ذکر کړی چې سبحان کې یو احتمال دا دی چې دا مصدر دی بل احتمال دا دی چې دا اسم مصدر دی بل احتمال ورپکې دا دی چې دا علم مصدر دی. خو چون کې استاذی محترم استاذ العلماء سیدی و مرشدی و مربی پیر محمد چشتی صاحب رحمت الله علیه مبارک بدل ته فرمایل چې دلته علم مصدر نسی کیږي دا احتمال او مصدر والا احتمال او اسم مصدر والا احتمال سی کیږي او داغي وجه دادا چې مصدر او اسم مصدر عامل دی او علم مصدر غیر عامل دی. الغرض چې کله سبحان اسم مصدر شي مصدر نو دا به مفعول مطلق شي د فعل محذوف د پاره چې فعل محذوف څه شي دی یا فعل مضارع رو باسا او سبحو او یا فعل ماضی رو باسا سبحتو یعنی سبحان الله د مصدر په صورت کې با مفعول مطلق شي د سبحتو د پاره یا د اسبحو د پاره او کچرته دا احتمال معتبر کړی شي د احتمال له اعتبار ورکړی شي چې دا اسم مصدر دی نو بیا به د سبحتو د پاره یا د اسبحو د پاره قائم مقام مفعول مطلق شي. او وبحمده کې دا وو نه دی وو دا وو عاطفه نه دی بلکې دا وو حالیه دی غیر عامل دی وو حالیه دی او بحمده دا حال دی په اسبحو کې د انا ضمیر نه یا په سبحتو کې د انا ضمیر تو ضمیر نه تو ضمیر مرفوع متصل بارز نه یا په اسبحو کې د انا ضمیر مرفوع متصل بارز نه اول ذل حال او متلبسا بحمده ولا حال شو. تو ترجمه بداشي سبحان الله متلبسا بحمده زد الله تعالی پاکی بیانوما د تمام ما لا ينبغینا د تمام نقایصنا د الله تعالی د منزه کېدلو عقیده ساتما او بیانومه ما متلبسا بحمده په داسې حال کې چې زه متلبس ما د الله تعالی په حمد پورې چې زه متلبس ما د الله تعالی په حمد پورې. استاد محترم با دلته کې بل یو نقطه ذکر کولا علامہ پیر محمد چشتی صاحب نور الله مرقده الشریف چې دا دوه کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او په دې باندې تل د نیکی د حسناتو پړلا دا ډکیږي دا سپل صفدا دا سماجرا دا دا غوی به دا فلسفه ذکر کولا چې د الله تعالی صفات په دوه قسم دي اوصاف سلبیہ او اوصاف ثبوتیہ. اوصاف سلبیہ تا سبحان شامل دے او اوصاف ثبوتیہ تا اوصاف جمالیہ اگے تا حمد شامل دے.
نو سړی چې صرف سبحان ووي نو داسې شو چې د الله تعالی تمام اوصاف سلبیه د ادا کړ، تمام اوصاف جلالیه، تمام اوصاف قهریه دا د ادا کړ. او که یو انسان الحمدلله وای الحمدلله نو داسې شو چې د الله تعالی ټول اوصاف ثبوتیه یعنی اوصاف جمالیه هغه د ټول ادا کړ. نو ګوره اوس په دې خبره ځان پوهول پکار دي، تاسو علماء پوهیږئ پې چې اوصاف سلبیه څه ته ویلی شي. د اوصاف سلبیه مقصد دا دی الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه د تمام ما لا ينبغينا د پاک کېدلو عقیده ساتل. الله جل جلاله متعلق د تمام ما لا ينبغينا د تمام نقایصنا د پاک کېدلو، د منزه کېدلو، د مقدس کېدلو عقیده ساتل. دې ته اوصاف سلبیه ویلی شي. اوصاف سلبیه ته اوصاف جلالیه هم ویلی شي. خو چونکې د الله تعالی اوصاف سلبیه غیر متناهدي لا محدود دي، انلیمیټډ دي، شرقائد هغې ته اشاره کړې ده، یو څو ذکر کړي دي. عمر نصفي مفتی الثقلین رحمت الله علیه مبارک په شرح العقائد کې ورته اشاره کړې ده چې الله ليس بجسم، الله ليس بجوهر، الله ليس بمركب ولا يجري عليه زمان ولا يتمكن في مكان. الله جل جلاله د جسم کېدلو نه، د والد کېدلو نه، د مولود کېدلو نه الله جل جلاله پاک دی. د ظالم کېدلو نه الله جل جلاله پاک دی، منزه دی، مقدس دی. دا به عقیده ساتي. اوس یو سړی وایي چې هر څه خدای کوي، نو هر څه کې خو ګناه هم راله، شرک هم راله، زنا هم راله، دروغ هم راله، دا په الله باندې ورچسپان کې خو پته لګي چې دا په شرقائد باندې نه پوهېږي، دا په خیالي باندې نه پوهېږي، دا په ملا حسن او قاضي مبارک باندې نه پوهېږي. ځکه د الله تعالی اوصاف سلبیو نه انکار کول د ټول قرآن نه انکار کول. نو د الله تعالی ګوره، الله تعالی په هر زمانه کې موجود دی، د زمانې نه پاک، په هر مکان کې موجود دی، د مکان نه پاک، په هر جسم کې موجود دی، د جسم نه پاک، هر جهت ته موجود دی، د جهت نه پاک. یو سړی دا نشي ویلی چې الله تعالی ښي طرف ته دی، ګس طرف ته دی، مخې طرف ته دی، شا طرف ته دی، بره طرف ته دی، لاندې طرف ته دی. نه، الله تعالی هر طرف ته دی. اینما تولو فثم وجه الله. تاسو چې کوم خوا مخ کوئ هلته د الله تعالی ذات دی. والله جل جلاله په هر اسمان کې موجود دی، د مکان نه پاک، په هر مکان کې، په هر زمان کې، په هر جسم کې موجود دی. دا د الله جلال دی. هر ځای موجود دی. دغه دي ستا د جلال خبرې. استاد محترم به فرمایل چې په قرآن او حدیث پوه شوي دي، اولیاء کرام پوه شوي دي. زما پیر او مرشد پیر سرګنهان رحمت الله علیه هغوی هم دا یو د الله تعالی اوصاف جلالیو ته د الله جلال په دې اشعارو بیان کړی. هر ځای موجود دی، دغه دي ستا د جلال خبرې. هر ځای موجود دی نو دا د الله جلال شو. خو اوصاف جلالیو ته جلال هم ویلی شي او اوصاف سلبیه ورته وایي. قرآن کې ورته اشاره شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ذو الجلال والاکرام. ذو الجلال د جلال مصداق څه شی دی؟ د جلال مقصد څه شی دی؟ الله تعالی خاوند د اوصاف جلالیو دی. والاکرام او الله تعالی خاوند د اوصاف جمالیو دی. یعنی اوصاف ثبوتیو ته پکې اشاره شوې ده اکرام. اوس راشه نو ګوره، نو د الله تعالی اوصاف سلبیه بیانول هغه خو غیر متناهدي. نو دا خو انسانانو ته ګرانېده. د الله حبیب رحم وکړو، موږ او تاسو باندې مهرباني وکړه چې سبحان الله وایا. داسې شوه چې د الله تعالی ټول صفات سلبیه غیر متناهي ته وویل او ادا دې کړه. او د الله تعالی اوصاف ثبوتیه مقصد څه شی دی؟ اوصاف جمالیه هم ورته ویلی شي، اوصاف اکرام هم ورته ویلی شي. د هغې مقصد دا دی اظهار د اوصاف کمالیو د باری تعالی.
د الله تعالی اوصاف ثبوتیه په درې قسم دي. اوصاف ثبوتیه حقیقیه، اوصاف ثبوتیه اضافیه او اوصاف ثبوتیه فعلیه چې دې ته اوصاف ثبوتیه اضافیه محضه هم ویل شي. مختصر تعریف به درس راټولو ما بس په ختمېدو والا دی. خدا خبري ډېره قابل سماعت کی، قابل توجه دي. نو اوصاف ثبوتیه حقیقیه څه ته ویلی شي؟ هغه اوصاف د باری تعالی چې د هغې په مفهوم کې غیر معتبر نه وي، د هغې په مفهوم کې غیر الله معتبر نه وي. شرقاید والا او خیالي والا د دې مثال ذکر کړی دی حیات او وجود. الله حی، الله موجود. نو الله جل جلاله متصف ته په وصف د حیات سره، الله تعالی متصف ته په وصف د وجود سره. اصل وجود د الله تعالی وجود دی. دغه صوفیه کرام ذکر کوي چې الوجود واحد والموجود اثنان. په ظرف واقعه کې په نفس الامر کې وجود یو دی چې هغه د واجب تعالی وجود دی، او دا بل وجود چې د ممکن وجود دی، د مخلوق وجود دی، دا حادث وجود دی، دا د الله د وجود مظهر دی او د هغې عکس او یو جلوه او سایه ده. نو لہذا نو په وجود کې او په الله حی الله موجود، یعنی په دې حی کېدلو کې حیات او وجود کې غیر الله معتبر دی، یعنی ذهن غیر الله طرف ته ځي. الله حی الله موجود. او بل صفت کم یو دی، دویم نمبر اوصاف ثبوتیه اضافیه. دا هغه صفات د باری تعالی ته ویلی شي چې د دې په مفهوم کې غیر معتبر وي، غیر الله. لکه سمع، الله تعالی سامع دی خو د چا د مسموعاتو، غیر الله معتبر شو کنه. الله خالق دی خو د چا د مخلوقاتو، الله رازق دی خو د چا د مرزوقاتو. او بل صفت اوصاف ثبوتیه اضافیه محضه چې دې ته اوصاف فعلیه هم ویلی شي. دا هغه صفات د باری تعالی ته وایي چې د دې د کولو نسبت الله تعالی ته کیږي، لکه خالقیت، رازقیت، د دې د کولو نسبت. نو ګوره دا څومره ده چې دا ټول ته یادې اوصاف ثبوتیه حقیقیه، اوصاف ثبوتیه اضافیه، اوصاف ثبوتیه فعلیه. د الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام په خپل امت باندې ډېر شفیق دی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. د هغې یو مظهر او یو جلوه دام ده چې د الله یو سړی دا غواړي چې د الله تعالی اوصاف ثبوتیه اوصاف جمالیه زه بیان کما، نو الحمدلله ووایه. نو ځکه تله د میزان په دې باندې ډکیږي. اوس په ذهن کې دا په خپله دا شبهه راځي، دا شوق پیدا کیږي چې داسې ذات چې اوصاف ثبوتیو د پاره هم موصوف دی، اوصاف سلبیو د پاره هم هغه موضوع ده، هغه چې کوم دی موصوف دی. داسې ذات به کوم ځای هر سړی وي، څوک د چا صفت واوري چې پلانکې سړی ښکلی درس کوي، پلانکې سړی ښکلی ناتخواني کوي، پلانکې سړی ښکلی تقریر کوي. هر یو انسان وایي چې دا زه وینم که نه، چې دا زه وګورم چې دا څوک دی. نو د هر انسان هغه فطرتي طور باندې دا تمنا ده چې داسې ذات په کوم ځای چې هغه د اوصاف ثبوتیو او د اوصاف سلبیو مصداق وي، موضوع ګرځېدلی وي، د هغې ما صدق علیه وي. نو د الله حبیب وفرمایل په ظاهره باندې تکرار ښکاري چې سبحان الله یو پیرې راغې، د دویمه پیره ته څه ضرورت شو؟ لیکن استاد جی محترم پیر محمد چشتی صاحب رحمت الله علیه به دا جواب ورکو چې دلته د الله حبیب وفرمایل سبحان الله، اے انسانا دا تمه مه کوه، الله نشي لیدلی. ښه سبحان الله، الله پاک د مدرک کېدلو نه سبحان دی، د مشاهد کېدلو نه. ته دا نشي چې الله زه وینم په دې دنیا کې، په ورځ د قیامت خو به د سپوږمۍ په شانتي وینو که نه. الله هم د موږ او تاسو ټول د جنت الفردوس مستحقین جوړ کړي. نو سبحان الله، الله پاک د څه نه پاک دی؟ د مدرک کېدلو نه، مشاهد کېدلو نه، او چې لیدلی شي د هغې نه پاک دی. ولې؟ د هغې دلیل دا دی العظیم چې د الله تعالی ذات ډېر عظیم دی.
ځکه الله تعالی ذات ما وراء الحواس والعقل هغه غیبی طاقت دی نو لہذا دا د هغې دپاره علت شو. الله تعالی دی دا درس بخاری په خپل دربار کې قابل قبول او منظور کی او دا څومره کسان فارغ شو الله تعالی د دوی ټول صحیح معنو کې د دین اسلام هغه خادمان وګرځي او د انبیاء کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دی الله تعالی وګرځي او الله تعالی دا جامعه ورځ په ورځ باندې مزید ترقی نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله لنا کم درس بخاری وشو د خپل دربار کې قبول او منظور کی. د دې ثواب تمام انبیاء کرامو ته بالخصوص رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم ته ثواب ورسول کی. الہ العالمین تمام صحابہ کرام اہل بیت مجتہدین فقہاء کرام بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا جناب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف تے ثواب ورسولے کی. فخر کشمیر حاجی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ تا میرا گل بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا ترمزو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تا خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تا الغرض ټولو د سلاسلو اربعو خاوندانو ته ائمه اربعو ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته امام شافعی رحمت الله علیه ته امام مالک رحمت الله علیه ته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته بالخصوص امام بخاری نور الله مرقده الشریف ته او ټولو مسلمانانو ته ثواب ورسولې کی. دې په برکت باندې په دې ملک خدایا اسلامی قانون راولي. یا الله زمونږ هغه خلک لیډینګ او قیادت ورکی چې هغه د اسلام هم خیر خواوي د عوام هم خیر خواوي دا ملک پاکستان دا غیم خیر خواوي. الہ العالمین دا هغه خلکو قیادت هم نصیب کې. الہ العالمین کوم خلکو چې د پروګرام کې ناستا پاستا وکړه ولاړه وکړه الہ العالمین او دا پروګرام خو اوس ابتدا وشوله خدای پاکه د دوی دا تله د نیکۍ کې شمار کړی کې حسناتو کې او دا ته قبول منظور کې چې څوک په هر نیت راغلی وي یا الله دا ناس ته قبول منظور کې او یا الله دا طالبان ټول عالمان کې دا فاضلان دا علما صحیح معنو کې د پیغمبر علیه السلام وارثانو ګرځولې کې. الہ العالمین د بخاری شریف پورې د قرآن هغه تفسیر پورې ټولو لرا د درس او تدریس کولو توفیق ورکي غیبی اسباب ورته مهیا کی. کم علما ناستی دي خدای پاک دوی په عمرونو کې برکت واچولې کی. ما حقیر له مقرره کړه الله تعالی د دوی ډیر عمر دراز په مال حال رزق کی علم کې استعداد کی برکت واچولې کی. او محتمم صاحب او جناب الحمدلله صاحب دا غوی په عمر کې د الله تعالی ډیر برکت واچولې کی او دعاو کې دعا قبليږي. یا الله دې پروګرام ډیر با ثمر او با معنا او با مقصد او ګرځولې کی. صلی الله